بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول چې کوربه چې کومې خبرې وکړې دا ووټ په شاته شاته 8 تاریخ ته پته لګي، خو دا خبرو نه ماته محسوسه شوه چې د دغه کلیزه په خپله جوګه وګټله. ووټ راځي یا نه راځي؟ پترخانو تاسو پرخانه ډېر درانه خلک یو، ډېر شریف خلک یو، ډېر عزتمن خلک یو. غلی صاحب غلی اجنډې ورته ورته تخپله غلاسه نو عزیزانو مشرقینو موږ په علاقې کې د درنښت او د حیا د شرافت دا یو نام دی، یو تاریخ ته واړ عمر مو تېر کړ، څوک درنه نه په تکلیف تلل، نه مو چاته نقصان ورساوه او خپل عمر خپل وخت نو ډېر ښه ټیم په دې خاوره تېر کړ. موږ دا تاسو وطن چې شورو اګورو دا کوم ګاټي هغه د اتش اصلاح تاسو کله څه ورسره پاینده څه سرکټي څه میراثم دا یو سړک تاسو ټیک نه ده، یوه لاره مو ټیک نه ده، بل دا بجلو موټې چې کوم ده هغه کورونه اسلام آباد دي چې دا بجلو لینونه په تېر دي، څومره چې د چا نوي کورونه جوړ دي نه موټې نه ټرانسفارمر دغسې سکولانو کمي ده، جنکو سکولانو خو بیا هر ځای کمي ده. زه صرف دا وایم شپېته کاله مو په ملا په غزني شیبه خان تېر کړل، کله ملا پاسي کله غزني شیبه خان پاسي، نتیجه یې دغه ده چې علاقې کې پسماندګي ده، غربت ده، بدامني ده. که چېرې دغو خلکو نه پوره وای خو بیا به نن تاسو ته په چیکو سترګو راتلل چې یاره دا وګوره دا ټول متنخیل چې کوم دي دا به په یوه منټ چې خپله یو بل ته رسېږي الکۍ ته نهرو ته چې کوم دا تاسو دا لارې که ټیک وای نو ټوله 9 منټو سفر و. د سړکونو سره ډېرې مسلې حل کېږي. دغو خلکو شپېته کاله تېر کړل، دا صرف پتنخیل نه بلکې ټوله زینه یې پسمانده ساتلې ده. او که دا علاقه ترقي وکړي واوره دا اوس ګروبي ولې اوبه رالې نو اوبه چې رالې چې تلي لرې پرون درګۍ پله ټول فصل سین پیدا و، چا خربوزې کرلې وې نو بیا خلک چې پوره شي بیا په خان یا په ملا باندې ګوډ خو نه دي څه ضرورت ده چې خپل بچو ته د خپل رزق پوروي. نو دا پوره کېدلو ته خلک پرېږدی نه، که چېرې پرېږدولی دا پدرمان څو چې ورته حکومت اوسې راغی دغه مخیله میاشته مندیراني نو په دغې چې تو د خپلې خاورې خدمت نسلی کولی دا کرک ته لاړ شو که نه چېرې به سړک مات نه وي نو سکول اسپتال هر کلي چې ده نو مله بدقسمتي ده. نن بیا هغه خلک راځي تا ته به وایي چې ما ته بیا یو ټک بل راکړه نو چې ولې کې نو دا خو خپل نسل سره بد کول دي. موږ درېیم حکومت راوتي وو او د خان زویانو د مړه د پارټۍ که زه تاسو ته په تقریر شروع شوی نو لفظ یا به یې ولې چې نن سبا د موبایل نه هر سړی خبر ده چې خان سره چې کېږي خان بلې سره چې کېږي. نو زه صرف مختصر دا درته وایم موږ مظلوم یو، موږ مظلوم یو، موږ د پاکستان چې د قانون حکمرانۍ په اړه جنګ کوو، موږ په د خپلې خاورې ترقي غواړو، امن غواړو، سکون غواړو، بچو ته تعلیم غواړو، قلم ورکول غواړو، دا ټوپکې دا چڼې دا شی د موږ بچو مستقبل نه ده. کومو قومونو دغې ته لاس کړی دی د افغانستان چې شپېته کاله بس دا هم مهرباني زموږه ده چې دا ټوپک دا اسلحه دا مو ورکړې ده نو افغانستان چې امن راغی شپېتو کالو چې امن نه راغی ټوپک د مسایلو حل نه ده. نن دا اوس د امارت اسلامي د حکومت چې اوس امن ده او شکر ده چې امن ده دا یې موږ وروڼه دي افغانان دي په زموږه خاورې باندې چې کوم ده دغې بدامني خاتمې دپاره د پاکستان چې حقیقي ازادي دپاره او د دغه غلو ټګانو نه ځان خلاصولو لپاره 8 فروری ته وټاکو بیا به 8 فروری نه راځي نن 10,000 باندې خلکو نه زمیر اخلي 8 فروری به تېره شي دا 10,000 به هم 2-3 ورځې ولګي خو بیا به دا غله بیا دوباره مسلط دي ما استدا ده موږ کمې ته طارق شهید خان ده سترې ته زه شي موټې ما دا کرکره وشان ده او د 10 سپي موټ ده
انتخاب الإنسان شلبا إنه فاضل تكون راغب تاسطا دعاء امرأة تكون الله لتاسط ولا جاء कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।